ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. نو تاسو ته یو څو کبیره ګناهونه چې کم دی هغه بیانوم چې کبیره ګناهونه کم کم دي. احادیث مبارکه او د پیغمبر علیه السلام مبارک کې د هغې ذکر شوی دی. شرک د الله سره په ذات او په صفات کې بل څوک شریک کول دا کبیره ګناه ده. مشکل کشا حاجت روا صرف الله دی او د الله نه علاوه بل څوک په دې معامله کې شریک کول چې زما مسلې به الله نه علاوه بل څوک حل کوي دا شرک دی. د والدینو نافرمانی کول ګناه کبیره ده. دروغ ویل گناهی کبیره، قتل کول گناهی کبیره، د یتیم مال خوړل گناهی کبیره، سود کول گناهی کبیره، په پاک دامن انسان باندې الزام او تهمت لګول گناهی کبیره، د جهاد نه تیښته کول گناهی کبیره، د بیت الله بے حرمتی کول گناهی کبیره، د دروغ قسمونه خوړل گناهی کبیره، جادو کول گناهی کبیره، شراب ام الفواحش شراب سکل گناهی کبیره، موز قضا کول گناهی کبیره، د رحمت الهی یعنی د الله د رحمت نه مایوسه کېدل گناهی کبیره. بعضې وخت کې سړی د مایوسۍ خبرې کوي، دا ښه خبره نه ده. پرېږده مړی بس په مونږ خو چې ته خدای پاک رحم ونه کړه، مونږ له خدای سره نه کړه، هر وخت پریشانو کې یو، نو دا ګناه کبیره ده. د الله د رحمت نه مایوسه کېدل او د عذاب الهي نه بې فکره کېدل ګناه کبیره، چې د الله د عذاب غم د سره نه بې غمې او ګناهونه کې، نو د عذاب الهي نه بې فکره کېدل دا ګناه کبیره. پوه شوې که پوه نه شوې؟ دغه رنګې وارث د میراث نه محرومه کول، غلط وصیت کول، پینسي د نارینه‌و دپاره پینسي د ګیټو نه ښکته ساتل ګناه کبیره. پیغمبر علیه السلام یو ورځ وفرمایل ډېر تاواني دی، ډېر تاواني دی، ډېر تاواني دی. صحابو تپوسو که ای د خدای رسول دا څوک دی چې تاسو بار بار وایئ چې ډېر تاواني دی او ډېر تاواني دی او تباه دی؟ صحابو تپوسو که د پیغمبر علیه السلام نه خدای رسول دا څوک دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي هغه کس چې کم کس خپلې پینسي د ګیټو نه ښکته ساتي. دغه رنګې احسان باطل ګناه کبیره. په بوډاوالي کې بد کارونه کول، بدکاری کول ګناه کبیره، چغلی کول ګناه کبیره، افسر او بادشاه مشر دی د علاقې او هغه دروغ وي ګناه کبیره. دروغ اسم ګناه کبیره، خو د مشر کس دپاره، د افسر دپاره او د ناظم او د بادشاه دپاره ویل ډېره غټه ګناه ده. قطع رحمي کول گناه کبیره، نجومیانو او جادوګرانو لتلل د هغې تصدیق کول گناه کبیره، دیوس دوستوب کول. دوستوب دوس څه ته وایي؟ دوس هغه چاته وایي چې یو سړي ته دا پته وي چې زما لورو، زما خور، زما ښځه د کور په دروازو کې او په سورو کې تماشې کوي، بهر ته راوځي یا د کور نه بهر ګرځي او د پردو نارینه‌و سره خبرې اترې او ګپې شپې لګوي، دغه کس ته دوس وایي. دغه کس ته څه وایي؟ دوس وایي. دا ګناه کبیره ده. دوسه الله دې معافي وکړي. اوس خو دا شی عام شوی دی، هر سړي ته پته لګي چې زما ښځه، زما خور، زما لور ګجو خان ته لاړه، د نرشک نیر بازار ته لاړه، نو هلته په بازار کې په دکان کې خو ښځه نه ناسته، سړی ناستي، نو دا به ورسره اخیستل خرڅول او خبرې اترې کوي که نه به کوي؟ ورسره دې سړي ته ښه پته ده په خپله، د هغه په اجازت وي، د خاوند په اجازت راغلی یم.
د خاوند په اجازت راغلی او په پردي دکان کې د پردي سړي سره خبرې کوي او چې تاسو ته وګورئ چې دا ولې ما خو د کور نه اجازت راغسته خو دغه ته د اوس وای کنه دغه سړی د اوس ته چې خپل خزل دا اجازت ورکي چې ته لاړ شو پردي سړي سره خبرې وکا په گجو خان کې او په بازار کې خیر دی دا گناهی کبیره ده دین اجتناب پکار دی په بازارونو کې هم دا حال دی په هسپتالونو کې هم دا حال دی په یونیورسټي او په کالجونو کې هم دا حال دی په سکولونو کې هم دا حال دی د کور نه اجازت را واخلې تاسو خو جنکې خو خیر دې سړی ورته سبق خي او موږ د کور نه اجازت راغسته زموږ د پلار اجازت ته زموږ د مور اجازت ته خیر دې کوم ته استاد سړی چې کم دی نو په سکول کې سوخي سبق وخی حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث مبارکاو کې راځي دغه رنګ زموږ د بزرګانو تجربې نه ثابت دي نبی علیہ السلام فرمایي الک او جنې چې په یو کمره کې وي نو په منځ کې به شیطان خامخایي په منځ کې به شیطان خامخایي که الک د جنید بغدادي رحمه الله په شان بزرگ شي او جنید رابعه بصریه رحمه الله غنته بزرگ شي بیام چې په یو ځای کې جدا شي په یو دکان کې په یو کمره کې په یو کلاس کې په یو ځای کې نو خامخا به چې کوم دی شیطان خپل کار کوي دی به چرم بچ نشي جنید بغدادي غوندې کس او د رابعه بصریه غوندې کس اولیاء کرام او بزرگان وایي چې دومره تقوادار کسان وي څنګه چې جنید بغدادي او رابعه بصریه چې د هغوی په شان تقوادار جهان نه دی لیدلی ډېر تقوادار بزرګانو بیا هم چې کم دی نو دې څه نشي مونږ وایو زمونږ په لور اعتماد دی الله وایي زما پې نشته ښه ستا پې شته خو د خدای په اعتماد نشته خدای پاک وایي داسې به نه کوي پیغمبر علیه السلام وایي داسې به نه کوي لہذا د پردې اهتمام پکار دی ډېر زیات بهرحال د یوس د اوستوب کول ګناه کبیره د غیر الله په نوم باندې ذبح کول ګناه کبیره د رزق د کمی د وجه نه خپل بچی وجل یا بندول منصوبه بندی وغیره کول دغه رنګې غلا کول ګناه کبیره غصب د بل انسان نه یو څیز په زوره غصب کول ځمکه جایداد هر څیز شي پناب تول کې کمی کول ګناه کبیره صحابو ته کنځلې کول ګناه کبیره دغه رنګې په پیغمبر علیه السلام باندې دروغ ویل ګناه کبیره رشوت اغستل گناہ کبیرہ امر بالمعروف او نهی عن المنکر نکول گناہ کبیرہ علماء پس بد رد ویل گناہ کبیرہ مردار خوړل گناہ کبیرہ لہذا دا کبایر گناہونه دي د دې غټ غټ گناهونو نه مونږ سوکو